موخه د پښتنو تاریخي او ثقافتي لوبه ده. دا لوبه اوس هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې په هغه شوق سره لوبیږي څنګه چې دا په سوونو کالو وړاندې لوبېدلې وه. کاټلنګ غونډو کې وړومبی مثل خان بابا موخه ټورنمنټ شروع شوی. میر سټي مردان حمایت الله مایار د ټورنمنټ باقاعده افتتاح کړي. ټورنمنټ کې د مردان صوابۍ بونیر او پنجاب شلو ناز جات ټیمونه برخه اخلي. ټورنمنټ به 15 ورځې جاري وي. د پښتنو ډېره زړه او تاریخي لوبه ده. کله به چې خلکو خپلې ذمهدارۍ ورسولې سر ته، خصوصا په دې ورځو کې به یې لوونه وکړه، غنم به یې سنبال کړه او د هغې نه پس به چې دوی اوزګار شي نو بیا به د موخې دغه شان ټورنمنټونه به یې کېښودل او په دې یوسفزو په دې زیاتو علاقو کې دا د موخې ټورنمنټونه به کېدل. د کلو خلک به راتله او د ورځې ناوخته پورې به دا پروګرامونه شروع. د موخه ارګنایزیشن صوبایي صدر امجد حسین یوسفزی وایي چې د نورو سیمو په رنګ کاټلنګ تحصیل کې هم ځایي اوسیدونکي دغه تاریخي لوبه ښه په شوق لوبوي او ګڼ شمېر تماشبین ترې خوندونه اخلي. ټورنمنټ موږ د تېر شلو 30 کالونو کو د رحیم الله صاحب په سرپرستۍ کې، اوس دا دویم کال دی چې موږ د سټي میر حمایت الله مایار په سرپرستۍ کې کوو دا ټورنمنټ. زه د هغې صوبایي صدر یم، زما سره دا خپل کابینه ده او د دې ځای مقامي تنظیم دی را سره. نو دا موږ کوو او دې کې وخت په وخت اضافه کېږي. دا به موږ لاول کول 15 ټیمونه به وو، 6 ټیمونه به وو، 10 ټیمونه به وو. اوس شکر دا دی 21 22 30 ټیمونو ته لاړل او دا په مخکې روانه ده انشاءالله. لیندا په زرګونو کالو وړاندې د جنگي سازوسامان دپاره استعمالېدل، خو نن یې پښتانه د یادګار په توګه لوبوي. یوه زړه لوبه ده، یو روایتي زموږ لوبه ده او د ټولو پښتنو خصوصا زموږ د یوسفزو دوه درې ټورنمنټ دلته وشوې. بیا د دې لپاره موږ هلې ځلې امجد بھائی شروع کړئ او د هغې دپاره ګراوند منظور شو په بدر سکول سره خوا کې. باقاعده د هغې دپاره PC1 هم اپروډ شوی دی، د هغې د 4 کروڑ روپۍ هم منظوري شوي دي. عنقریب په هغې به ټینډر وشي. که په حکومتي سطح د دې لوبې سرپرستي وکړی شي نو ممکنه ده چې دا لوبه یو عالمگیر شهرت ترلاسه کړي او کتونکي ترې په سکون سره مزې واخلي. پښتونخوا ریډیو مردان لپاره امان حبیب.